د کوم والا ځوانانو مشرانو تاسو ټول ته دا پاته دی چې کوم شي سره مو ته خیرخواهي رسي او ترقي رسي باید څه هغه کې مو ته نه کامیابي میلاویږي او نه رسي موږ ډېر شیان وغواړو حکومت دا خو حکومت طرفه نه رسي اوس موجودات کوم سیلاب مو تاسو په علاقې باندې روان دی مو تاسو خلکو ته روان دی مو تاسو ځوانانو ته روان دی څنګه د آیس د پډورو په سرعت کې دی ډېر خلک به نه خبر ډېر لږ ځکه دنونه به خبرې چې کله چې د آیس والا سړی پیدا شي کله کې د پډورو والا سړی پیدا شي د هغه بیا احساس کله والا ته څومره کېږي ځان دومره به بل چا ته ونه شي پډوري سړی چې سړي کله کې پیدا کېږي اول د هغه د کور عزت هغه خاورو سره میلاویږي دویم د هغه کلي کور ته ونه خطا کېږي دویم دا چې د کلي جومات یا ونه محفوظ نه وي نه دې حوالې سره په کورمې کې څه پډر کومې سطح سره روان دي دا د مرجر نه مخکې نه و مخکې به د قومونو تړونو څه کوم به تړون وکړلی چېرې چارس یا پډر یا آیس دا به نه کېږي نه په کورمې په تاریخ کې دوه پډریان هم په کورمې کې نه وو که څه کله هم دا سیستم راغلی دی دا نظام راغلی دی نن په قوم کې په کلي کې په هرې گلي کې یو پډوري به تاسو ته میلاویږي خو دا خبره بېله د حکومت ته یا نه دي پرېږدول په کار دلته موږ جنرال کونسلران هم ناستي یوت کونسلر به هم ناستي کسان کونسلر به هم ناستي عالمان به هم ناستي مشران به هم ناستي او بالخصوص مو ځوانانو ته چې ځوانانو تاسو هم دلته ولاړو که سره په دې باندې خبره شي چې پولیس ته خبره پرېږده نو مو یقین نه دی چې کوم شی ته پولیس ته حواله کړي ته هغه نه د خیرخواهي تمه ولرئ خو چې کوم ځای کې مو پولیس سره هیلپ کولی شو مدد کولی شو نو مو ذمهواری جوړېږي چې مو ته چې دا سړی پډر خرڅوي خو چې کوم بهرني سړی راشي تو علاقې کې پډر خرڅوي تو علاقې کې آیس خرڅوي نوال مهرباني دا وکړو چې د خپلې علاقې کونسلر خبرو که بیا نه د خپلې علاقې عالم خبرو که بیا نه د موجودات تاڼې ته ورڅه د پډرو چې کوم کاروبار شروع شوی دی په علاقې کې نن ورځې پرې په 13 ورځو کې شپږ څلوېښت ځوانان مو سره پیلوش ته استولي دي د حکومت داسې اداره نشته دی دلته چې د تو پډري وساتي د حکومت داسې اداره نشته دی چې تو د آیس والا ته علاج ورکړي خو په وجود دې چې دلته سوشل ویلفیر پر همې باندې وایي اداره شته چې د هغې ذمهواری جوړېږي چې هغه د دغو خلکو علاج وکړي با وجود دې چې دلته پولیس شته د هغه نظام شته چې دا شی بند شي خو بندېږي نه ورځ په ورځ زیاتېږي و دې کې د موږ ځانه محترم افسران یایي چې تاسو د آیس حوالې سره څه خبره کوو د مو ذکر وکړي ما کوو ایمان همې ته فرق رسېږي ایمان همې ته زیان رسېږي مو ډېر غټ خاندان دی په پېښور کې مو خاندان ته زیان رسېږي نو ډي پي او صاحب ته مو وایي چې تا ته څومره د خپلې نامې فکر دی ته په څومره په خپل خاندان باندې خفه کېږي دا رقم دلته هر یو پلار په خپل بچي باندې دومره خفه کېږي دلته چې څومره ته په خپل په قوم یا د خاندان په ناموس نه خفه کېږي دا رقم د کور مې په ناموس باندې مو خفه کېږو ته څه ماته د پډریانو کې اضافه کوې ته ماته دا ما څه نکبندي مو کړې دی دوره خلک مو ونیوله دوره مو سزا ورکړو زه تا نه دا پوښتنه کوم چې دا شی ورځ په ورځ ډېرېږي ولې که ته یایې چې دې کې پولیس نه دی انوال نو زه تا ته یم چې دې ثبوتونه تا سره شته چې دغه موږ الاده نه کوو موږ دا یو چې دا شی ولې ورځ په ورځ ډېرېږي د پډریانو په اضافه د آیس والا اضافه دا کار د پولیس دی د مو صرف اور صرف دا دی چې موږ سره تعاون کولی شو پولیس یې په عدالت ورشئ عدالت یې په پولیس ورشئ نو موږ ډي سي صاحب ته چې تاسو خپل منځ کې کښېنو که کوم ځای کې پډري وي کوم ځای کې آیس والا وي د دغه علاج بندوبست وکړه او چې کوم خلک یې خرڅوي که بیا ته نشي کولی نو کوم والا مو ټول کورمې کې ګرځو دلته راغلی یو چې بیا موږ د قوم د مسوزي یو سی ته تاک ضرورت نشته دا د ټول قوم خبره دی مو د اپر نه ونیسه د لوور نه ونیسه د سنټرل نه ونیسه دغو ټولو قومونو ته څو روان وخت کې به مو یو غټ سیمینار کوو چې هغه کې به ټول علمایي مشران وي ځوانان وي په هغه کې به حکومت ته مو یو قرارداد کېږدو چې یو حکومت ته دا شی کم کا ختم کا نشي ختمولی مو قومي تړون ته پرېږده چې مو اهل تشیع اهل سنت سیک هندو کرسچن چې دلته چوک آباد دي چې موږ یو داسې تړون وکړو چې کوم سړی پډر خرڅوي چې بیا مو د هغه کور ته ورکول چې د تو پولیس تو عدالت تو قانون بیا کې مداخلت نه کوي چې بیا کوم سړی پډر خرڅوي چې هغه زه ایجنسي به درکوم چې د تو پولیس
ایتو قانون ایتو عدالت بیا کې مداخلات ونه کی نو تاسو دې خبرې سچای موسی اتفاق لرو